دویم عزتمندو اخیری ته یو لطیفه شان کومه خو د عبرت دپاره. کله ناکله انسان د خپل وس نه زیات کارونه کوي، داسې نه دي کول پکار. لکه اوس مثلا موږ دومره رزق پیدا کوو چې زمام کېږي، زما د بچوم کېږي، د نوسوم کېږي، بیا هم کسان لګېږي به دا خواریګانې او دا ځان باندې شپه ورځ یو کړي عبادات، حج ته پاتې، روژه ته پاتې، ځکه ټول عمر په سفرو کې وي، روژه سفر کې نشته، وایي زه چې کله شم بیا ونیسم، بیا ځان له روژه چېرته نیولی کېږي. او مونځ ته ګډوډي هلکه چاله ګډوي پرېږده مړه چې کړوسي او پردي او کودي مې هم خوشحالوي. او کودي نه چې بیا تپوس وکړي وایي د نیکه د غور نیکه دي څه نوم و؟ وایي پته نشته. کومه هدیره کې ښخ دی؟ وایي والله که راته پته وي. هېڅ ورته پته نه وي د سره. تاسو خپل ځان والئ، موږ د دې زمانې ښه خلک یو، مطلب د وروسته زمانه به د دې نه خرابه وي که نه، قیامت را روان دی. او ته یو سړي ته پکې ستا د غور نیکه څه نوم دی؟ نو ځکه یو څلور پنځو کسانو له نومونه ورځي، بیا قبر یې کوم ځای کې دی؟ والله پته نه لګي چې د لنډي ارباب هدیره کې دی که د سوکنو هدیره کې دی او که د رحمان بابا هدیره کې دی، خبر یې ورته بیا نه معلوم. که بیا ورته دا پته چې اول ته هم ښخ کړی خو قبر یې ښودلی شي چې کم دی، خبر یې بیا نه شي ښودی. یو قبر باندې لاس کېږي، ما ته دا ښکاري چې بره وګوري، وایي دا خو د ګلپاڼې ترور دی، خدای پاکه را واپس دي، وایي یار غلط شوم، وایي دغه شانونو. دا حالات دي ډېر زیات تیزېدل هم کار نه کوي. العجلة من الشیطان، دا تیز رفتاري د شیطان د طرف نه ده. تیز رفتاري کې سړی غلطیږي، ډېره تیز رفتاري مه کوئ. سستی به هم نه کې، میانه روي به کې، درمیانه چال به چلېږي. بعض کار کې لږ تندي، بعضې کار کې لږ سستی، بعضې کې درمیانه. حالاتو ته به ګورئ. مثلا نکاح د تیار ده، شریعت وایي جلدي وکړه، وایي ویې تړه. مونځ تیار دی، وایي زر کوه الله اکبر وایه، بل کار دې را پیښ نه شي، دې کې به جلدي کې. نور بعضې نور کارونه به ټول دې کې هم جلدي، مطلب دا نه چې زر زر مونځ کې. زمونږ خلک بیا زر جلدي به کوي، حدیث کې راغلی دی چې مونځ کې به جلدي کې، نو دې زر زر مونځ کوي. هغه دا مطلب نه دی وایي په ټایم باندې وکړه وروسته کوی م، مونږ دې بل مطلب والو، مونږ زر زر دی. نو یو سړی وایي داسې قافله کې روان و، خر یې ځان سره روان کړی و. نو خر یې ډېر زیات سست و. نو چې ډېر زیات سست و، یو سړي سره یې مشوره وکړه چې والله دا ټول خلک لاړ ورسېد، منډۍ ته به ورسېږي او زه به همداسې پاتې شم. پخوا به په دې خرونو باندې او په دې اسونو باندې دا قافلې تلې او ټول تجارت به هم په دې باندې کېدو. د چا به چې ډېر زیات خرونه و، بس هغه به لوی مالدار و، ځکه وایي د دومره خره ځي راځي او سامان وړي راوړي. نو چا سره مشوره وکړه چې څه چل وکړم چې یار لږ زر ورسېږو. هغه ورته لږ سور مرچکې راواله، دې خر ته یې ولګوه شاته. بس هغه چې سور مرچکې ولګو، نو خر یې دومره فاست شو او سم جاست یې جوړ شو، د ټولو خرونو نه مخکې شو. خو دا سړی شاته پاتې شو. چې دا شاته پاتې شو، سړی ډېر زیات خفه شو چې به دا خر څوک را لاندې کوي. نو هغه سړي ته وایي چې یار والله تا خو راته داسې نسخه وښودله چې خر خو دې په هوا کو غوځده نه شم تللی. نو هغه ته وایي دا خو آسان ښار دی، لږ مرچ ځان ته ولګوه، خبره ختمه. بس هغه لږ شان چې کوم دی ځان ته ولګول، چې مرچ یې ولګو نو دا د خر نه ورپسې تېز شو، ټول د مخکې ورسېدو. بیا خر ته چې راکړه ځان را رسوه، پوه شې که نه. نو چې لاړې کور ته چې ورسېدو، زر په دروازه ور دننه شو، خر هم ورپسې را دننه شو. نو پخوا طریقې به دا وي چې خلک چا سره به بوج و یا به ورسره خر به و یا اس به ورسره، خلکو به ترې اس ونیولو، زر به یې هغه وتړلو، بیا به یې مېلمه ته راځه دلته کښېنه، پهله به یې سورلي دننه نیوله چې ونه تښتي ګډه وډه نه شي. نو بس هغه نیایي چې کوم دی خر پسې ورمنډه کړې، خر یې تاوېدو را تاوېدو هغه دالان کې. نو زه ورته وایي چې نیا بی خر پرېږده، دا سړی نسې دې ونیسه، لکه زه د هغه نه زیات پریشان یم. نو بس بیا یو ګنټه نیم مغرب تاو راتاو شو، بیا سوړ شو کېناستو. نو د خبره خو لطیفه د عزتمندو، خو مقصد د دې خبرې دا دی چې ځان ته په دنیا کې ډېر مرچکي مه لګوئ، چې لا یو کار دې نه کړی، لا ناس نه په یو ځای باندې او بیا د باندې سوځېدل شروع شوي او بیا بل کار پسې روانې. لږ پکې د خپل آرام دپاره هم ټیم وباسه، لږ د خپل د دې ګلالو بچو دپاره هم پکې ټیم وباسه. دې سره به ته ریلیکس کېږي، زړه به دې په ځای باندې وي، دماغ به دې په ځای باندې وي. لږ کور والا دپاره هم ټایم ورکوه، لږ ګاونډیانو دپاره پلاني ځای کې مړی شوی، پلاني ځای کې دعا ده، د دې دپاره هم لږ ځان کوه. جومات ته راښکاره شه، د امام صاحب تپوس وکړه، د قاري صاحب تپوس وکړه. دا به تاره عزتمندو د دنیا په کارونو کې مدد درکوي.
ځکه چې ته ریلیکس شي او ستا باډي ته آرام میلاو شي، نو ته به د دنیا کار به مخکې ښې طریقې سره کولی شي. مقصد د خبرې دا دی. نو ټول کارونه لږ په احتیاط باندې، په اطمینان باندې او په صحیح طریقې باندې کوئ. صحیح ده انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. اذان وکړي.